یمسح مناکبنا بالصلاة. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله مونځ و اقامت وشو مونځ به ورډېده نو هغې به زموږ دا ولي چې دی مسح کول به یې معنا دا دی چې څوک به په صف کې راوتلی و نو هغه به یې مسح کول چې صف کې برابر شه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خپل لاسونو مبارک باندې دا صفونه جوړول او ګرځېده به چې صف سیده شي. نو صف به چې سیده شه او ټول اوږې به د اوږو سره لګېدې، پښې به د پښو سره لګېدې ګیټۍ. نو وروسته به بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی ورونو په مانځه باندې ورډېده او مونځ به یې کوه. نور حدیثو کې ډېر وعید راغلی دی ورونو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحیح حدیث کې ورونو چې من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې صف یو ځای که الله تعالی به د خپل رحمت سره یو ځای کړي. څوک چې صف یو ځای کوي. ومن قطع صفا چا چې صف چې قطع که جدایي پکې راوستله قطعه الله، الله رب العزت به د خپل رحمت نه لرې کړي. دا څونه وعید دی ورونو. څوک چې صف یو ځای کوي ګیټۍ د ګیټۍ سره لګوي، زنګون د زنګون سره لګوي، د ملګري خواته څوک دی ولی د ولي سره لګوي، نو الله به هغې باندې خپل رحمت نازل کړي. او هغه کسان چې جدایي راولي منځ کې لویې لویې سورې پرېږدي د ورونو نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله به د خپل رحمت له لرې کړي. نو که څوک غواړئ ورونو چې د الله د رحمت مستحق وګرځئ نو صفونه چې دی برابر کړئ، جوخت یې کوي یو بل سره لګئ. او که څوک غواړئ چې د الله د رحمت نه لرې شئ نو ورونو بیا صفونو کې جدا جدا ورډېږئ. ځکه حدیثو کې د دې وعید راغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حدیث کې وایي چې سد الخلله، دا سوري چې دي دا فرجې، دا سوري ټپ کوي چې د دوه کسانو په منځ کې سوري راځي. سد الخلله دې وجې نه دا امامان چې ودېږي تاسو خو د سوري کې استئ، عربۍ کې تاسو ته وایي سد الخلله، وایي دا سوري ټپ کوي. خو زموږ خلک چې په خبره نه پوهېږي مقصې ولاړي. بیا ډېره ما تاسو مخکې ونه د ناشنا خبره دا ده چې چا ته پښه نږدې کوي لکه تا که چې د بجلي کرنټ وي داسې به درته وګوري چې اوس څه مسله پښه را سره څنګه لګوي. ځکه دا مسکین غریب د رسول الله د حدیث نه خبره دی. په دې نه پوهېږي چې هلکه چا چې صف کې جدایي راوسته د الله د رحمت نه لرې کېږي. هغه څوک چې خبرې په حدیث باندې او په فضیلت باندې خبرې نو هغه پښه لګوي او بل ته چې دی پښه وړاندې کوي. بیا ځینې پکې دا وایي چې دا سړی ارد شه، د دې ارد کېدو سبب چې دی هم دا سړی ګرځي څوک چې پښه نه لګوي. ځکه د اول نه که پښه لګوي هر سړی به د خپل قد په اندازه باندې ولېږي، هېڅ مشکل نه جوړېږي. خو دا چې ته دلته ولاړ یې وړاندې او هغه تا پسې پښه رادرې کوي رانږدې کوي دې لپاره چې صف کې سوری ختم کړي نو لابدي به هغې کې مسافه زیاته راځي. د دې سبب هم هغه سړی ګرځي چې اول نه وران وردېږي. ځینې خلک داسې غافله دي مانځک ته را روان وي سبحان الله زه به دا وخت کې اینم چې راشي نو داسې به وردېږي چې په مانځه کې به ورا ولاړ یو طرف ته به وګوري. داسې نه ولاړ چې لکه دا چې یا عظیم ذات چې الله رب العزت مخې ته ولاړ دی، ډېر په عاجزۍ ورډېدنه پکار ده. او بیا راشي نو یوه پښه به یې مخکې بله پښه به یې وروسته وي، خپلو پښو ته هم خیر نه وي. بیا دې ته هم خیر نه چې لکه ته صف کې ورډېږې صف یو ځای که ولې ته د سنت خلاف کار کوې، خلاف سنت ورډېږې په مانځه کې. موږ دا نه وایو چې مونځ یې نه کېږي، خو دا ورډېدې خو خلاف سنت دي که نه، ځکه رسول الله داسې نه دی ورډېدلی. صحابو ته چې دی ورونو امر کړی دی چې تاسو صفونه برابر کړئ. تاسو ته به اوس حدیث راشي ورونو. بیا ډېر وعید دا دی ورونو. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اما یخشى الذي یرفع راسه قبل الامام ان یحول الله رأسه رأس حمار. ایا هغه کس تاسو کې نه یېرېږي چې د امام نه مخکې سر جګوي، د رکوع نه مخکې سر جګوي او یا د رکوع نه مخکې سر جګوي، یعنې د امام تابعداري نه کوي، په صف کې ولاړي خو د امام تابعداري نه کوي، چې الله د دې سر د خره وګرځوي. دا ورونه څونه وعید دی. هغه سړی نه کېږي چې د امام نه مخکې ځي، د امام نه د رکوع نه مخکې جګېږي، د سجدې نه مخکې را جګېږي سر، چې د دې سر الله سر د خر کړي. او د بل روایت کې راسي چې او یجعل الله صورته صورت حمار، یا د دې دا شکل چې دی شکل د خره کړي. دا څونه وعید یېره ده. که دا حسي مرادي که دا معنوي مرادي، خو د حدیث کې خو یېره د وعید دی. اوس یو سړی وایي چې
د دې سړي څنګه د سر د خره په شانه نه ګرځي. ډېر خلک خو د امام نه مخکې هم ځي وروسته هم ګرځي. یو چا هم سر د خره ونه ګرځېده او د دې چې د صورت یې د جسم یې باډي د خره ونه ګرځېدله. د وروڼو بعضې وخت کې نور هم ډېر ګناهونه خلک کوي، الله له سزا نه ورکوي وروسته کړي، او بعضې وخت کې سزا الله نه ورکوي، دې لپاره انسان ته مهلت ورکوي چې توبه وباسي. او بعضې وخت کې چې داسې نه وي بیا وروسته وروڼو د الله رب العزت استدراج کوي، وخت ورکوي، خو بیا د الله چې څوک راونیسي د الله نیونه بیا ډېره سخته. وروڼو کوشش دا کوئ چې هر ځای کې په صف کې وردېږئ نو وروڼو د یو ملګري سره نږدې وردېږئ، ګیټۍ د هغې د ګیټۍ سره لګوئ، ولې د هغې د ولي سره او زنګون د هغې د زنګون سره. نو داسې که څوک وردېږي نو تاسو یو صف جوړ کړئ، د اخره پورې بیا دا داسې معلومېږي لکه ډېر د غشي په شانه سیده به معلومېږي، هېڅ کوږوالی وروستوالی او مخکېوالی به پکې نه وي. نو بیا چې د اجر او د ثواب سړی څومره مستحق دی هغه اجر به ورته میلاوي.